السلام علیکم ملګرو، تاسو ګورئ پښتو انفو یوټیوب چینل. ملګرو، قبرستان یعنی مقبره د دنیا په هر ګوټ کې موجوده ده، لیکن دا ټولې مقبرې یو رنګ نه وي. په دنیا کې څه داسې عجیب او غریب قبرستانونه هم موجود دي د څه باره کې چې به موږ نن په دې ویډیو کې د هغې خبرې کوو. د ټول ناوله موږ خبره کوو د هینګینګ کافنز یعنی ځوړند تابوتونو باره کې. د فلپاینز په ملک سګاډا کې یو ډیر عجیب او غریب قبرستان دی. په اصل کې هو په مقبره کې قبرونه چې کوم دی په ځمکه کې موجود وي، خو دا داسې مقبره ده چې په دې کې تابوتونه او مړي چې کوم دی هغې په غر پسې ځوړند وي. دا رسم په دې خلکو کې د زرګونو کاله مخکې نه را روان دی. د دغې ځایږي خلک په ژوندانه باندې ځان لا تابوتونه جوړوي چې د مرګ نه پس هغه په هغې کې کېښودی شي او د غر پسې وتړي. دا تابوتونه دونه تنګ جوړیږي چې د مړي هډوکي په دې کې مات شي. د هر خاندان چې کوم دی بیل ځګي وي په غر باندې چې په هغې باندې چې کوم دی د خاندان ټول تابوتونه یعنی لاشونه ځوړند وي. دا یوازې په فلپاینز کې نه بلکې په چاینا او د جاپان په څه ځایونو کې هم دا رسم رواج شروع دی. دې نه بعد چې کوم دی د یورپ ټول نه خشته ملک طرف ته راځو چې د هغې نامه ده چک ریپبلک. د دې یو وړوکې ښار سیټ لیک کې یو چرچ موجود دی چې د هغې چرچ نوم دی سیټ لیک اوسوري. دې چرچ ته د چرچ آف بونز هم ویل کېږي یعنی د هډوکو چرچ. دا نامه یې ورته ځکه ورکړه ده چې په دې چرچ کې 40,000 خلک دفن دي. دا د 40,000 خلکو چې کوم دی قبرستان دی. هو د حیرانتیا خبره دا ده چې په دې چرچ کې دغې 40,000 مړو د هډوکي او کوپړۍ داسې ښودې شوي دي چې دا یو فرنیچر یا ډیکوریشن پیسونه ښکاري. یعنی دا چرچ چې کوم دی په د خلکو د هډوکو او د کوپړو نه ناوې کړی دی. د دې چرچ تاریخ د 14مې صدۍ نه شروع شوی دی. پخوا په زمانه کې دا د خلکو لپاره ډیر زیات معزز او ډیر چې کوم دی اهمیت لرو به دې چرچ او خلکو به وی چې زه په دې چرچ کې ځان ښخ کم. نو د هغې د وجې په زرګونو خلک په دې کې ښخ شو. په 1870 کې بیا دغه مړي چې کوم دی د دې نه روح کړل او د هډوکو د کوپړو چې کوم دی باقاعده دا چرچ چې کوم دی ناوې کو. د دې نه بعد راځو انډیا ته. ملګرو، د انډیا په یو ښار احمد آباد کې داسې یو عجیبه رسټورنټ یعنی هوټل دی چې په هغې کې دننه چې کوم دی مقبره ده. د دې رسټورنټ نوم چې کوم دی نیو لکی رسټورنټ دی. د دې رسټورنټ مالک چې کوم دی دا ځای اغوښتی و او په دې ځای باندې هغه یو رسټورنټ جوړولو اراده وکړه. خو بعد کې هغه ته دا پته ولګېده چې دا اصل کې لاندې قبرستان دی او دلته قبرونه موجود دي لاندې. خو چونکې بیا د ځمکه اغوښتې وه نو د قبرونو د پاسه د هوټل جوړولو نه علاوه د دا سوچ وکړو چې د دې په ځای چې کوم دی زه د قبرونو نه ګیر چاپېره هوټل جوړ کړم. د قبرونو نه ګیر چاپېره د اوسپنې ګریل ولګولو او خلک اوس چې کوم دی دغلته ناست وي. یو عجیبه منظر وي چې د قبرونو خوا کې خلک ناست وي خوراک کوي. خو د دغه ځای خلکو دپاره دا یو اوس نارمل خبره شوه. د دې هوټل مالک هر سهار چې کوم دی دا قبرونه پاک کوي او په دې باندې ګلونه هم ایږدي. دې نه بعد به خبره کوو په اټلي کې موجود یو ډېر عجیبه قبرستان باره کې. د مقبرې ته چې کوم نوملي هغه د کیټاکومبس آف د کیپوچن. کیټاکومب اصل کې د ځمکې لاندې قبرستان ته ویل کېږي. د اټلي د سړکونو لاندې داسې یو خطرناک ځای موجود دی چې هلته کې 8,000 لاشونه یعنی مړي چې کوم دي هغه پریزرو کړي دي یعنی محفوظ کړي دي په مختلف طریقو او پراته دي. دا کهاني د 14مې صدۍ نه شروع کېږي چې په هغه وخت کې دلته به چې کم قبایل اوسېدل، کم خلک به اوسېدل، هغوی به خپل مړي چې کوم دی ښخول نه او د ځمکې لاندې په انتهایي سر ټمپریچر کې چې کوم دی پریزرو کړل یعنی محفوظ کړل. دغه خلک په دغې وخت کې د مړو سنبال ساتلو په باره کې ډېر زیات ماهران وو. په دې قبرستان کې تر اوسه حتی پورې داسې ډېر مړي اوس هم موجود دي چې د هغې هغه سرمن او ویښته هوسه پورې ډېر حده پورې ټیک دي. وخت تېرېدو سره سره مالدار او طاقتور خلکو په پیسو باندې دلته ځان له تابوتونه او ځایونه واخیستل چې زموږ د مرګ نه پس زموږ چې کوم دی لاشونه دلته پریزرو شي. او د دغې نه خبره شروع شوه چې تر اوسه حتی پورې دې کې چې کوم دی 8,000 مړي پراته دي. بیا د اټلي د حکومت راتلو نه پس دا مقبره د اټلي د حکومت په خپل چې کوم دی تحویل کې واغشته. په دې مقبره کې ډېر مړي څه دیوال پورې ځوړند دي او څه یې په ډېر سټایلز کې کېنولي دي او څه یې په شیشو کې بند کړي دي. او دې مړو ته خپل علاقایي کپړې هم اچولي دي. په 1880 کې په دې کې اخري مړی ایښودی و.
او د هغې نه بعد دا سلسله بنده شوه. نن سبا دا ځایګې د عام خلکو دپاره کلو کړی شوي دي او د ډېر لرو لرو ځایونه او د نورو ملکونو نه خلک دلته راځي او دا ویني. په دې کې د یو ماشومې لاس هم پروت دی چې د هغې باره کې موږ تاسو ته په خپلې بلې ویډیو کې هم ویل دي. هغه ماشومه په 1920 کې مړه شوې وه صرف د 2 کالو په عمر کې. نو پلار یې ډېر په صدمه کې و او هغه ویل چې زه به ردې دا لاس چې کوم دی پریزرو کوم چې د هغې نامه روزیلا ده. په ډېرو کلونو بعد هم د دې جسم اوسه پورې داسې دی چې لکه دې ته انسان ګوري نو دا ګمان کوي چې دا ماشومه وده ده. د دې مور پلار به چې کوم دی د له هر ټایم راتلل او دا به یې لیدله او دې ته سلیپینګ بیوټي هم ویل کېږي. او ملګرو اوس به لاړ شو سمندر ته. ملګرو تاسو به داسې قبرستان باره کې چرې اورېدلي وي چې هغه د سمندر لاندې موجوده وي. د امریکې په یو ښار میامي کې یو داسې قبرستان موجود دی. په 6 لک سکویر فیټ ایریا باندې مشتمله دا مقبره ده چې په اټلانټیک اوشن کې دا موجوده ده. دی په 2007 کې کلو کړې وه چې د دې ګهرایي چې کوم دی 40 فوټ ده. په دې قبرستان کې خلک نه ښخوي بلکې دلته چې کوم دی د خلکو هغه ایره چې کوم دی هغه دوی محفوظ ساتي. هغه انسان چې مړ شي هغه لاس چې کوم دی وسوځوي او د هغې ایره چې کوم دی او د هغې په خواهش باندې دلته دفن کړي. تر اوسه هته پورې په دې ځای کې څه 800 پورې د خلکو چې کوم دی هغه ایره ایښودې شوې ده. څنګه چې په 2010 کې د 86 ساله ښځې ایره چې کوم دی دلته ایښودې وه چې د هغې ډېر مینه محبت و د اوبو سره. په دې مقبره کې چې کوم دی د اوبو لاندې دروازې مجسمې او بینچونه هم جوړ کړي شوي دي. دې نه بعد په آخره کې ملګرو ذکر به کوو د مصر د یو ښار چې د هغې نوم العرافه دی. دا یو غټ ښار دی او دلته ځای په ځای قبرونه موجود دي تر دې حده پورې چې د خلکو په کمرو کې هم قبرونه موجود دي. دا اصل کې یو ښار نه بلکې یو قبرستان دی او خلک په دې کې اوسېږي د قبرونو سره. په دې ښار کې تقریبا 15 لکه خلک اوسېږي. په دې قبرونو کې ډېر داسې قبرونه هم موجود دي چې د هغې چې کوم دی تاریخ د 9مې صدۍ سره دی. په دې ښار کې ډېر خلک انتهایی غریب دي. همدې سره زموږ دا نننۍ معلوماتي ویډیو اختتام ته رسیږي. امید لرو چې ستاسو به خوښه شوي. وسلام. که تاسو نور داسې زموږ معلوماتي ویډیوز کتل غواړئ نو هغې دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن دبو کړئ چې زموږ د هرې ویډیو تاسو ته نوټیفیکیشن درځي. وسلام.